أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سورة لقمان ابتدائی آیاتون دی. مخ کے آیاتونو کے تذکرہ دا قرآن کریم داغی صداقتو ترغیب و قرآن کریم تا ددینا فائدہ چی اخلی محسنان اخلی متقیان اخلی. متقیان محسنان اغا خلق دی چی منز قائمی زکاة ورکی پا آخرت یقین لری نو دنیا کے دی پا ہدایت تی او پا آخرت کے کامیاب. دنیا کے ڈر خلق اوسیگی نو بعضی خلق داسی دی چی قرآن اخلی زان لدین اخلی شریعت اخلی یا دین غرکی شریعت غرکی او بعض خلق پکی داسی دی چی آغا ڈنگ ٹکور غرکی یا ڈنگ ٹکور اخلی پا آغی بانے پیسی مورکی که دا پیسو ضرورت راشی پا پیسو بانے اغسطل راشی نو پیسی مورکی و جزان لدغا دا ڈنگ ٹکور آلات واخلی. دا ڈنگ ٹکور بعض خلق اخلی پا بلی طریقی بانے ہم بعض خلق موبائل و سر دے موبائل کے میموری کارڈ لگے دل لے دے لارشی سڑی توئی مارا پدے میموری کارڈ کی یا پدے USB کی مالا گانے بجانے واچوئی آوات پکے گانے بجانے لوٹ کی پاغیمان پیسے ورکی نو دے لگی آدھے پاغیمان پیسے ورکی زان لپی گانے بجانے آخلی دا پی زان تا ڈاؤن لوڈ کئی دارنگی آغا سڑے چکمی خرسی او سوک چی دا کسب کئی نو دا دوارا ناروا دی. پیسے ورکول پیم ناروا دی او پیسے اغسطل پیم ناروا دی. دیر دکانداران داسی موبائل والا یا کمپیوٹر والا اغی دا کسب کئی دا کسب ناروا دے پدے بانے پیسے اغسطل ناروا دی نور اللہ پیسے ورکول ناروا دی ولی قتل ناروا دی اور دے ناروا دی. نو داغی تذکرہ واچے بعضی خلق پکی داسی دی نو دی پخپلم د دین نا لار شی واوڑی گمراہ شی نور خلقم گمراہ کئی ولی سڑے چے پخپل بائیں گانا بجانا اوری نو دے یوازی ناوری بلکہ پا نور بانے ما اوری. بعض خلقو ڈیگونا لگولی نو یوازی دانا چه خپل کور کی اوری د کور خلقی پاہے کے مبتلا کری بلکہ چمگاون خلقی وسرم پاکے مبتلا کری. ڈیگونا لگولی نو د چمگاون خلق آغیم چه د شپے لگئی نو د شپے آغی آرام نشی کولے خوب نشی کولے. دا ټول دا آغا خلق دی چه پخپل بانیم گمراہ دی و نورم گمراہ کئی. نو فیصلے اکڑا پا آخر کے چه اولائک لهم عذاب مہین دا کسان سو دا کسب کئی نو داغی دا پارا عذاب دے رسوا کون کے. کلچ وطا دا قرآن کریم آیات وے نو داغی نا بتاویگی کلچ دا قرآن کریم حکم و دا ذکر کے نو پا آغیبانے دبانے ساڑو بھی رازی. قرآن کریم دا دین و دا شریعت خبر و تکے نو پا دبانے غمیگی. یو منٹ دو منٹا دری منٹا پینز منٹا کچھت زیاد شی پا یو وزے کی نو بیان اگود شی نو پا دبانے غمیگی دے تاویگی را تاویگی ٹیم ختم شے دے. واللہ مستقبرن دے تکبر کون کی کاللم یسمعها گویا کہ دغه حق خبر دا اوریدل هم نه ده
گویا کې د په وګونو کې بوج دی، په هغې باندې عمل نه کوي، قرآن باندې عمل نه کوي، کما خبره چې ورته وشوه نو هغې باندې عمل نه کوي. گویا کې د دې په وګونو کې درنوالی دی، بوج دی، اوري نه. نو چې داسې حال دی قرآن کریم په دپاره داسې حال دی او د ګانو په بجانو باره کې هغې حال دی. نو فبشروا بعذاب علیم، نو زیری وله ورکه د عذاب درناک. اوس دې آیتونو کې تذکره د مؤمنانو کوي. مؤمنان څه کوي؟ موسی عمل کوي، د هغې دپاره آخري انجام. بیا مسله د توحید او په هغې باندې دلایل دا پیش کوي. بیا وروستو د لقمان حکیم واقعه پیش کوي. د لقمان حکیم چې کوم هغه وصیتونه کړلي خپل زوی ته، خپل زوی پوه کړلی، د خپل زوی نه شروع کړله، نو د هغې تذکره کوي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح کړلی، لهم جنات النعیم، د دې لپاره جنت دی د نعمتونو. ایمان راوړلی مؤمنان دي، مسلمانان دي، وعملوا الصالحات، د ایمان سره سره د عمل صالح کړلی. مخکې موږ ویلو عمل صالح څه ته وایي؟ عمل صالح ویل کېږي اسانه خبره ده د قرآن او د سنت موافق کار، د شریعت مطابق کار. ما سوغه شرع وحسنه وایي، موافق للقرآن والسنه، چې هغه د قرآن او د سنت مطابقي، د هغې موافقي، د هغې ته عمل صالح وایي. نو ان الذین آمنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او عمل صالح کړلی، لهم جنات النعیم، نو دې دپاره جنت دی د نعمتونو. جنت د نعمتونو ته چې لاړ شي نو دا به څو ورځې، دا به چېرته کال، 2 کاله به وي، 10 کاله به وي، 100 کاله به وي، د عمر مطابق به وي. نه خالدین فیها، همیشه به وي پکې، همیشه. جنت ته چې یو سړی لاړ نو همیشه دی، بیا د هغې نه راوځي به نه، ترقي کېدی شي، لیکن دی جنت، که هغه لاندې جنت دی او که هغه له پاسه جنت دی، خو دی جنت. نو په دغه جنت کې به دی همیشه وي. خالدین فیها، همیشه وي په دې کې، همیشه. وعد الله حقا، الله وعده رښتونې ده. الله چې کومه وعده کړله نو حق یې کړله. وهو العزیز الحکیم، الله دی غالب حکمت والا. الله رب العزت د ده سره دا وعده کړله چې چا ایمان راوړی، عمل صالح یې کړلی، دله به الله جنت ورکوي د همیشوالي د نعمتونو. الله وعده کړله نو الله د خپلې وعدې مخالفت نه کوي. انسانان دي نو دوی د خپلو وعدو خلاف کوي، د وعدو خلاف ورزي کوي، لیکن الله د خپلې وعدې خلاف چېرته نه کوي. مخکې ویلو ان الله لا یخلف الميعاد، الله د خپلې وعدې مخالفت نه کوي. الله چې کوم قانون یې ښودی دی هغه قانون خلاف نه کوي. الله ویلی مومن مسلمان دا به جنت ته بیم، کافر مشرک دا به جهنم ته بیم. د دې خلاف الله کولی شي لیکن کوي نه. ولې قانون الله جوړ کړلی د خلکو دپاره، نو اوس د هغې خلاف نه کوي چې دا د بل خیر دی، مشرک دی، کافر دی، دیم جنت ته بوځئ. نه، قانون الله جوړ کړی د هغه خلاف نه کوي. لا یخلف المیعاد. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، دلائل په توحید باندې پیش کړي. ګوره الله رب العزت څه کارونه کړلي. یو دا ګوره پیدا کړي دي اسمانونه بغیر عمدین، بغیر د ستنونه. اسمان ته ګوره دومره غټ اسمان دی، وړوکی چت یو سړی جوړوي نو هغه بغیر د ستنې نه جوړېږي، ستنې ورته پکاري. او دلته کې زموږ وړوکي چتونه وي د پوټونو په لحاظ سره وي، او په هغې کې ستنې چې ګورې نو بیا د شمار نه بهاري بیا. او دلته یې الله رب العزت چې کوم اسمان جوړ کړ، اسمانونه جوړ کړلي، ټول اسمانونه. یو اسمان دی نو لپاسه به بل دی، نو لپاسه به بل دی، نو لپاسه بل دی، نو لپاسه بل دی. اسمانونه دي، او یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې دی، لاندې اسمان او د ځمکې په منځ کې ستن نشتی. خلق السماوات بغیر عمد،
پیدا کړل الله اسمان نه بغیر عمدن بغیر دستنینا ستن وته نشتی ترونه ته ګوري کنه ته د ګوري تاسو ستن ښکاری نشتی بازی وی بغیر عمدن ترونها الله اسمان نه پیدا کړی بغیر د داسې ستنو نه چې ته ګوري ته یې نه داسې ستن وته نشتی بل شان ستن وته شته مانوي ستن دا هغه ستن ستدا هغه د توحید د انسان چې کله په عالم کې توحید وو انسانانو کې توحید وو نو د اسمان او زمکه بقایمی او کله چې د دې زمکه نه د دې عالم نه په انسانانو کې توحید ختم شو نو بیا د اسمان او زمکه ته د نظام ته د انورس په مې ته ستورو ته د ورځ او شپې ته بیا الله ضرورت نشتی دا بیا ختم کی قیامت وشي حدیث کې راتلو لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت به پورې نه قائمېږي سو پورې چې پزما کې الله الله دا نوم ویل کی आवाज کولې کی دا الله د یو والی خبره کولې کی قیامت کیږي بنا خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کړی دی اسمان نه بغیر دستنی نه چې ته ګورې بغیر د داس استن نه چې تاسو یې نه یا بغیر عمد بغیر دستنی نه ترونها تاسو ګورې دې ته چې استن وته نشتی والقا فی الارض رواسي خو دې په دې ځمکه باندې درانه غرونه په خو دې څومره درانه څومره غټ دي انت امید بكم دې د پاره چې تاسو باندې ګډوډونه خوځي وې کله چې ځمکه الله پیدا کړه نو دا خوځیدا نه الله رب عزت په دې باندې غرونه کې خو دو والجبال اوتاد وي غرونه میخونه دا میخ دې نو میخ باندې شی مضبوطی کړه کله کی نه کله شو مضبوطه شو خوځینه اوس دا څنګه کیږي چې یو طرف ته خلق زیات شي بوج زیات شي دا مګو ال دې بل طرف ته کګشي ولې دا هو د اگې په شانتي ده کنه ونواله پکې ده اگې دا اگې په شانتي لوګډې سوګدو غونډه سو غونډه غونډه کېدا نو چې په یو طرف باندې زور راځي خدا به بیا تاویږي دلته یې بال کېدا یا اگې کېدا او هغه باندې لوګډې معمولی زور پیرا والا په یو ځای باندې لوګډې معمولی یو دې یو شی راغله چې هغه پورن خلیخه نو چې لګ لګ پکدا نو چې لګ دې په زیات کو نه هغه ته تګشي هغه ته بتلی زمګه باندې څومره زور کا راځي یو طرف ته زیاتی کې بل طرف زیاتی څومره بلډینګونه جوړیږي پهله عدل دغه زمګه دې پاکستان کې دومره غټ بلډینګونه نشتی بهر ملک ته چلاش نه حالت چې کوم بلډینګونه ګوره سړی چې وته ګوري سړی د سر نه ټوپه ورځي والقا فی الارض رواسي او يخودي په يخودي القاوي ورزول لی پکې ښا فی الارض پزما کې دنه درانه غرونه دغه میخ چې نو میخم دن نزی کا کته تل انت امید بكم دې پاره چې تاسو باندې ګډ وډونه خوځي او بس فیا من کل دا با خورا کړي په دې کې دار قسم زنده سرونه سمره زنده سر دې په دې اسمکه کې خورا کړلی څه شی چې ګوره په دې کې ملاويږي اسمکه کې بعضی سيزونه داسې پکې هر علاقه کې الله رب عزت داغه مناسب زنده سر پکې پیدا کړلی دلته زمونږه پر علاقو کې یو شان زنده سر دي دلته چې کوم ځنګلي زناور دي هغه یو شان دي او چې کله اخوا تلاشي افریقې تلاشي دی بیا بل شان پکې دي بعض دلته کې نه پایي او زمونږه بعض داسي چې حال ته نه پایي نو سره کوئی قسم سيزونه دي بعض خلک وي اتل الزرع اقوام دي وي اتل الزرع دي وي دا قسمونه دي قسم سيزونه دي زما استاد پشمار کې نه راضي نه چاویل دي وبس فيها من كل دابه خور کړي په دې کې د هر قسم زنده سرونه وانزلنا من السماء ماء او راورولې د اسمان نو بو او به راورولې نو لګي راورولې ماء
ما ان ویلې نکیره وته وي لګي اورولې لګي وبدي ښا دا څه کټولې راتوي کې په ځای باندې خبره ورانه شي ته یې ما تا وې ځکه کول نه شو نو بیا به خلک ډوبېږي اج او بو زیات بیا به خلک ډوبېږي کنه باران زیات شي او بو زیات راشي خلک به ډوب شي بیا انزلنا من السماء ماء انزلنا من السماء ماء را ورولې موږ د اسمان نو بو بعضې اوبو دي لګي او راځي نو لګي سانس کې راځي چې هغه ورانول نه کوي ښه که دغسې دا پیپ چې اونسې یو ځای ته لږ راځي دا بعضې ځینو کې ګټې په ګټو کې دا اوبو سوري کوي ښه هغه په یو ځای باندې یو ځای سانس کې راځي په یو ځای باندې لګي راځي په یو ځای باندې لګي نو وخت چې تیر شي په هغه ځای کې سوری وشي د بعضې غرونو ته سره لاړ شي یا سیندونو کې هم بعض ځایونه داسې چې هغه کې اوبه ساسي نه ګټه کې سوری وکړي ډغل پکې وکړي نو دقسې که په یو ځای باندې الله د اساس کې راورولی نو هم به مسله ورانه کړ وه په یو ځای باندې راځي هلته چې ګورې ځمکې ته ګوره اول چې کله باران شروع شي یو ساس کې یو ځای لګي نو بل ځای لګي نو بل ځای لګي نو بل ځای لګي رو دا ټوله ځمکه رو لمده شي فانبتنا فیها نو راخېجولې موږ په دې کې من کل زوج کریم د هر قسم بوټي فایدهمنونه فایدهمن بوټي پکې دي څومره هر بوټي کې فایده ده بعضې داسې چې هغه ما ورته نه پېژنو د هغې فایده ما ورته دا بوټي پکې شیله پیدا کړی د سخاونه دی پلان کې دی وډینګی دی داسې شیله دی او د هر شي ځان له خپل فایدې دي ما ورته پې نه پوهېږو چې دا خبره ده نور الله رب العزت کوم شی پیدا کړی نو بې فایدې نه دی که دا بعضې څیزونه داسې د سر دي بعضې دا واړه واړه څیزونه دي دا هم د فایدې نه خالي نه دي او ما ورته فایده باندې نه پوهېږو دا خبره ده چاوي یو ملک کې هغې دومره وکړه چې مچان یې ختم کړو هغې کې یو بیماري الله راوسته ډاکټرانو چې ریسرچ وکړو هغوی دې له ماشي مچان پکار دي ښه دې بیمارۍ ختمېدو له مچان پکار دي الله مچ هم بې پیدې نه دی پیدا کړی انسان دپاره ټول فایدې کارونه کوي نو بیا هغې به داسې چل کو ملک د کم ځای کې چې مچان ډېر نو هغه ځای نه مچان په جاز به یې ډک کړو مچانو نه هغه به یې هلته به یې پرېښودو نو داسې کاري فانبتنا فیها من کل زوج کریم نو راخېجولې موږ په دې کې د هر قسم بوټي فایدهمنونه فایدهمن بوټي دي هذا خلق الله دا د الله پیدا وخت دی دا د الله پیدا کړی شوي څیزونه دي هذا خلق الله دا د الله پیدا وخت دی دا الله پیدا کړی فارونې نو ما ته وښایه ماذا خلق الذین من دونه څه پیدا کړي هغه چا چې د الله نه سوا دي د الله نه سوا بل چا څه شی پیدا کړی دی چې د مچ قدرې پیدا کړی دی مخکې تېر شي مچ قدرې هم نشي پیدا کولی مچ د ټولو نه ناقص دی ماذا خلق الذین من دونه څه شی پیدا کړی وښیي ګړه ماذا خلق الذین من دونه څه شی پیدا کړلی هغه کسان چې د الله نه سوا دي بلې ظالمون فی ضلال مبین بلکې هغه کسان چې ظلم یې کړلی دی په ګمراهۍ ښکاره کې دي بعد یو خبر راځي خلک وایي دا خاپیرک چې دی نو دا عیسی علیه السلام جوړ کړلی دا خبره دروغ کوي عیسی علیه السلام چې کوم څیزونه جوړ کړي نو هغه به دومره وو چې یو مرغۍ به یې جوړه کړه د خاورې نه خټې نه هغې کې پوکۍ به وکړو نو هغه به یې پرېښوده نو هوا ولوته چې لا به د خلکو د نظر نه پناه شو ارتاو به شوه ختمه به شو هغې نسل نه دی چلېدلی چې هغې نه بیا نسل چلېږي یا بعضې شادوګانې الله بعضې قومونو نه شادوګان جوړ کړي نو د هغې نه بیا نسل نه دی چلېدلی چې دغه شادوګان که هغه دي که شته هغه نه دي شادوګان مستقل مخکې نه وو هغه قوم بني اسرائیلو کې بعضې خلکو نه الله شادوګان جوړ کړو او هغه 3 ورځې مفسرین لیکي
د 3 ورځې نه وروسته ټول ختم شو، تباه شو، خلاصه شو خبره، د هغې خلاصه شي ده. نو هذا خلق الله، دا څه چې دي که هغه انسانان ته ګورې، که د غټو شیزونو ته ګورې، او مور عظام ته ګورې، که د واړو وړو شیزونو ته ګورې، څه چې ګورې دا ټول هر څه چې دي الله پیدا کړي، ذرې ذرې دي الله پیدا کړي. ماذا خلق الذین من دونه، نو څه شی پیدا کړي هغه کسانو چې دي د الله نه سوا دي. خلق وته الها وای، خدایان وته وای، اولیاء وته وای، څه چې وته وای، هر شی چې وته انسانان دي، کې پیریان دي، کې ملائک دي، څه شی پیدا کړي دي نه، دا ټول الله غدي. دی پکې تبدیلی کوي، دغه څیزونه یو ځای کې بل شی ته جوړ کی، جدا خبرې. دغه خاوره ده، دغه ګټه ده، دغه یو ځای کې نو آبادی ته جوړه کی، کور ته جوړ کی، نو دی نه وتعالی خو نه هدل دغه څه کوي ځا دا کولای شي. لیکن چې یو شی پیدا کی نه وای چې شی دی نه، دغه میټیریل چې څومره دی الله پیدا کړلی، د ځان نشي پیدا کوي، دا موږ میټیریل موږ جوړ کړو، کم دی نه جوړه اسمان نه جوړ کزا چې هغه د الله چې کم پیدا کړي شوی څیزونه دي هغه به نه استعماله او جوړ کزا شي کول. بل ظالمون فی ضلال مبین. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات عمل صالح کړل، لهم جنات النعیم، دې پارا جنت دې نعمتونو خالدین فیها همیشه پای کې، وعد الله حقا، دا الله وعده رښتینی ده، او هو العزیز الحکیم، الله دې غالب حکمت والا. خلق السماوات والارض بغیر عمد، الله پیدا کړی اسمان نه بغیر دستنی نه ترونه چې ته ګورې، والقا فی الارض رواسیا، ای خو دې الله په ازمکه کې غرونه درانه درانه غرونه تمید بكم دا پار دي چې پتا زبانه ګډ وډونه خوځي، وبس فی من کل دابا خلق کړی په دې کې د هر قسم زنده سرونه، وانزلنا من السماء ماء، اور اورول موږ د اسمان نه سبازي او بو فانبتنا فیها، راخه جوړې موږ په ازمکه کې من کل زوج کریم د هر قسم بوټي فائدہ منونه. هاذا خلق الله، دا الله پیدا وخت ده. فارون نو خای ماتا ماذا خلق الذين من دونه، س پیدا کړیا کسانو چې د الله نصیب دي. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکې ظالمان خلق په گمراهی ښکار کړي. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. نو مقنا سبق متمسک بیگا شیر محمد خان در امور وفات شي واغې د پاره پکې دعا وکړي. دا نور ریاض او بل میا ګور حبیب نصیب هغه وفات شي، الله رب العزت مغفرت نصیب کی، الله رب العزت پسماندگانو له صبر جمیل ورکړي.